الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه اما بعد عزیزان ملت، قابل قدر مشرانو کشرانو اوریدونکو مسلمانانو، دا کم صورت چې ما ستاسو وړاندې اولس دیتا سورة الفلق وی. دا دواړه سورتونه د دې یو خاص پس منظر دی، یو سبب ورود دی او شان نزول دی. امه تاسو ته تفصیلی ذکر کوم چې اصل کې دا سورتونه د سحر چې کوم دونه هغه سره د توړ دپاره الله جل شانه را نازل کړل او په عقاید جهان صلی الله علیه وسلم باندې سحر شو. په دې صورت کې بیا د جسمانی او دارنګه د روحانی د دواړو بیمارو چې کوم دونه هغه سره هغه پکې علاج دی او داسې بیماری چې د هغې ډایرکټ چې کوم نه هغه سه هغه نه سړی ته تکلیف رسي او بیماری لګي او یا هغه اسبابي د پاره تکلیف او د بیماری دا ټولو تذکره پدې کې وشو. اول د عام شرونه قل اعوذ برب الفلق، تاسو او فرمایه او اوایه د خپل امت ته چې زه هم او تاسو هم دا سوای چې اعوذ برب الفلق، ز پناه نیسم پر رب د سبا باندې، من شر ما خلق، د شر د هر هغه څیز نه کم چې باری تعالی پیدا کړی دی. دا د هر څه شر چې کوم نه هغه سره پدې کې راغی، که هغه حشرات الارض، که هغه چې کوم نه هغه سره هغه زمینی دی او که دارنګې فضایي دی او که دارنګې آسماني شرونه دي، ټول شرونه به کې راغلل. حدیث مبارک کې راځي چې کله دا سړی یو انسان سملی او د شپې ودو کېږي نو روټۍ چې وخوري دی د لاس ووینځي، دی د لاس ووینځي. د روټۍ نه مخکې لاس وینځل سنت دي، یعنې دا د کانې د آدابونه ده، او د روټۍ نه پس هم چې کوم دی هغه سره لاس وینځل سنت دي. ترمذي شریف کې حدیث مبارک کې راځي چې صحابي چې کوم د عقاید جهان سره وړاندې وفرمایل چې د یهودو په تعلیماتو کې دا دي چې د روټۍ نه چې کوم دی هغه سره وروستو لاسونه انځل پکار دي، او دارنګه د فلانو په تعلیماتو کې داسې دي. حضور مبارک فرمایي چې زمونږ تعلیماتو کې دا دي چې روټۍ نه مخکې وروسته دواړه به لاس انځئ، دواړه به لاس به انځئ. لاس انځلو مطلب دا نه دی چې یو سړي چې کوم نه لاس خیرن دی نو انځي به، دا مستقل سنت دی. خدای دې کړي چې تا دغلته کې چار ادام وکړو او دلته 2 رکعاته لمونځ وکړو، دی نه پس روټۍ وخوري نو هم لاس به انځئ. دا د دې دپاره نه چې په دې لاس ګندګي وغیره ده، دا مستقل سنت دی، مستقل آداب دی. او بیا چې کله د روټۍ نه فارغ شي نو بیا هم لاس وینځي. او حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی چې کوم نه لاس نه وینځو په د په لاس باندې غوړ مر انختی او دې سم لاس
او د شپې چېرته منګک او یا چې کوم دی نو هغه څه میږي وغیره یا یو بل حشرات الارض د په لاس باندې چک ولګو فلا یلومن الا نفسه دې ملامت نه کي مگر خپل ځان لره ولې د خپل لاس نه ایندلې دا لاس چې غوړي دی له بیا چې کوم دی نو هر څه راځي دی نه هر څه راځي نو مطلب مې دا چې د ځمکې چې کوم دی نو هغه سره د حشرات الارض هغه ضرر نه او دارنګې چې کوم دی نو فضایي او دارنګې چې کوم بري او بحري د دې ټولو نه باری تعالی چې کوم دی نو هغه سره هغه تا ته دغه خو چې من شر ما خلق د شر د هر څیز نه چې باری تعالی پیدا کړي که هغه انسانان دي او که جنات دي که هغه وحوش او که طیور دي که هغه حشرات الارض دي دا ټولو نه چې کوم دی نو هغه سره پکې پناه راغله خو بیا یو څو څیزونه پکې د هغې چې کوم دی نو خصوصیت سره تذکره کوي ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اوس دا په هغې کې راغلل ټولو شرونو کې د دې شرونه هم راغلل لیکن د دې چې کوم دی نو هغه سره تخصیص بعد التعمیم زمونږ طالبان وایي چې مخکې عمومي ذکر او اوس خصوصي چې کوم دی نو هغه سره تذکره کوي چې بالخصوص د دې د شرونو نه پناه غوښتل پکار دي ځکه چې او دلته کې چې کوم دی نو هغه سره بنیادي طور چونکې حضور مبارک باندې سحر کړی شوی او دا آیاتونه چې کوم دی نو دا دواړه صورتونه 11 آیاتونو باندې مشتمل هم د هغې دپاره د هغې د توړ دپاره نازل شوي د هغې چې کوم دی نو هغه سره هغه سریع تذکره وکړه ومن شر النفاثات فی العقد بیا دلته کې د دې دریو چې خصوصي ذکر وکړو نو په دې کې هم د دوو سره لږ شرط ولګاو لغوندې تخصیص یې وکړه د هغې او دا یو یې په دې خپل عموم سره پرېښوده څه بعضې خبرې پکې د چې طالبانو شان دي خو خیر دی دغه وکړو دا یعنې دا یو حکم ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د هغه پوک وهونکو نه په غوټو کې د شر د هغه پوک وهونکو نه په غوټو کې اوس دلته کې مطلق چې کوم دی نو هغه سره هغه سحر راغی د سحر سره څه قید ونه لګو چې کله دا سحر پچاو کي نو دا بد دی یا چې کوم دی نو هغه سره هغه که بالفرض چې کوم دی نو د هغې اثر دی وکړو اثر یې ونه شو نو بیا بد دی که نه دی یا که د هغې اثر وشو نه مطلقا چې سحر یې وکړو دا سحر خطرناک دی دې سره څه قید نشه سحر او حدیث مبارک کې راځي چې کوم دی نو هغه سره ساحر به قتلی سحر دانه خطرناک چې کوم جرم دی چې د ساحر د قتل باقاعده چې کوم دی نو هغه سره هغه تذکره راغلی ده به هر صورت نو دې سره یې قید ونه لګو او ورپسې چې ومن شر غاسق اذا وقب دې سره هغه دغه د شر د شپې نه چې کله دا شپه خوره شي نو مطلق شپه نه یادوي مطلق شپه نه یادوي بلکې شپه چې کله خوره شي نو دغه وخت کې دا ټول څیزونه چې کوم دی نو هغه سره هغه راوچت شو دارنګې چې کوم دی نو د ځمکې د سطحې ته راشي او وروسته بیا چې کوم دی نو من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسدګر نه چې کله دی حسد کوي نو که یو سړی حسدي دی خو چا سره د حسد پهلو لا نه ده کړی او د ده د حسد اثر لا چاته نه دی رسېدلی نو بیا نقصان ده نه دی څه مطلب دا صرف دته نقصان دی د دې سیز صرف دته نقصان دی خو که کله دی هغه حسد وکړي چاته او د حسد په نتیجه کې چاته نقصان ورسي نو دلته د هغې تذکره کوي دلته کې څه کوي د هغې تذکره کوي نو هلته د شپې هم چې کوم دی نو شپه مطلقا نه چې کله دا شپه بالکل خوره شي او دلته کې چې حسد مطلقا نه بلکې چې دا حسد کله دا سړی وکړي او د سحر دپاره هغه مطلقا من شر النفاثات فی العقد چې سحر مطلقا چې کوم ممنوع دی چاهې د هغې اثر پچاو شي کو نه شي دا چې کوم دی هغه سره هغه یعنې صحیح نه دی نو د تخصیص دا کوي چونکې ومن شر النفاثات د طالبانو نفاثات چې کوم دی هغه سره هغه صفت دی خو دارنګې د مؤنث صیغه ده نو دلته کې چې کوم دی هغه سره یو اعتبار خدا دی چې چونکې دا د لبید ابن عاصم سره لوڼو دوه لوڼې وې هغه د هغه شاګردانې وې دا سحر چې کوم دی نو د هغې هم پکې کردار و نو دا به د دې وجې نفاثات صیغه راغلی دا صفت دپاره موصوف محذوفه دی ٹھیک شو یعنې نساء النفاثات او یا چې کوم دی هغه سره هغه دا چونکې دا خو لبید ابن عاصم پکې بنیادي کردار و د دې وجې نه چې کوم دی هغه سره سړي کړو هغې ورسره معاون وې نو بیا به چې کوم دی دلته کې نفس مقدر شي ومن شر نفوس النفاثات نو نفس بیا مؤنث سماعي دي طالبان هغه پیژني هغې دپاره بیا صفت مذکر هم راوړی شي او دارنګې مؤنث هم راوړی شي د دې وجې نه چې کوم دی هغه سره دغه خبره خو به هر صورت
د شپې سره چې کوم نه هغه سره ومن شر غاسق اذا وخب چې دا شپه چې کوم بالکل خوره شي متا سوړاندې جمعه ویلو د دې وجه نه حدیث مبارک راځي چې کله دا شپه ابتدا کې شروع کیږي نو دې وخت کې به واړه ماړه نه پرېږدي دې وخت کې دا شیطانان چې کوم نه هغه سره هغه راوځي باقاعده او دارنګې چې کوم نه هغه سره نو د دې وجه نه واړه به هغه د کورونه بار ته نه کله چې شپه له غوندې برابر شي نو بیا هغه را پرېښودی شي څاروي به موږ دغه وخت کې چې کوم نه هغه سره نه را پرېږدی د پټي نه بیا نه راوالی وغیره ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسدګر نه اذا حسد کله چې دی چې کوم نه هغه سره هغه حسد کوي کله چې دی حسد اوس حسد چې کوم نه څه ته وایي یو حسد دی او دارنګې یو غبطه ده او یو چې کوم نه هغه سره یعنې وسوسه او خیال دی د وسوسې تعریف به درته بیا انشاءالله ورپسې صورت کې وکړم هغې سره متعلقه څه خبرې دي او فی الحال چې کوم نه هغه سره د حسد او د غبطې خبره به وکړو حسد چې کوم نه هغه سره عام طور تمنا کول د زوال د نعمت د غیر یعنی چې د دې بل سړي سره دا کم نعمت دی دا ښایسته جامې یې چولې دي دارنګې چې کوم نو ښایسته موټر کې ګرځي دا د خدای والي صحیح شوه نه دا د خدای والي اوس ماله د خدای راکړي که رانه کړي دا خبره نه صرف د ده نه د خدای والي هسې په ده باندې دا چې کوم نو هغه څه دی هغه نه دغه کېږي او دارنګې چې کوم دی ورته کتې نه شي دی ورته چې کوم نو نه شي کتې د دې وجې نه هغه دا سوال کوي بیا حسد چې کوم نه هغه سره کې دوه حیثیت علماء جوړ کړي یو خدا چې یو سړی چې کوم نه هغه سره بل ته چې کوم نه هغه سره ګور او دارنګې په دې اړه کې دنه خوړل کېږي چې د سره وګوره دا مال دی اوس دا نه وي چې دنه د خدای والي د سره دا مال دا هم صحیح نه دی او بیا دا چې د دنه دا مال خدای والي اوس مال یې راکړي که رایې نه کړي دا چې کوم نه هغه دا دواړه صورتونه دا حرام دي حسد چې کوم نه هغه سره هغه دا دواړه صورتونه حرام دي او ځکه حدیث مبارک راځي ابو داود شریف الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب دا حسد چې کوم نه هغه سره نیکه داسې خوري او داسې چې کوم نه هغه سره سوځي لکه څرنګه چې هغه اور لرګو لره سوځي اور چې څرنګه لرګو لره ختموي دغه رنګې دا حسد د سړي نیکه ختموي حسد دا نه خطرناک چیز دی دا یو مشهور محدث دی ابو حمزه میمون محمد ابن میمون السکری محدث تیر شوی دی او دارنګې د سیاستو چې کوم دی هغه سره د دې استاد دی دې چې کومه علاقه سکري اصل کې چې کوم دی هغه سره نشاور سیس ته وایي سکري نشاور سیس ته وایي او سکر چې کوم نه عام طور چې کوم نه هغه یعنی نشی ته وایي او سکر نشاور سیزونو ته وایي دلته کې دا مطلب نه چې دا سړی دا محدث چې کوم نشه کوله یا د نشي سیزونه دغه خرڅول د ده خبرې داسې خوږې وي چې خلک کوئی فلانې داسې خبرې کوي لکه د چینو په شان خوږې لکه د چینو په شان خوږې نو د دا خبرې چې کوم نه هغه سره هغه دقسې خوږې وي د دې وجې نه په دې سره مشهور شوي سکري یعنی چینو والا داسې خوږې خبرې کوي لکه چې چینی خرڅوي په خلکو نو دې په سکري سره مشهور و ابو حمزه محمد ابن میمون السکري د ده ګاونډیان چې کوم نه غیر چاپېره د ده نه دانه خوشحالو دانه مطمئنو چې یو ګاونډي چې کوم نه هغه سره څه مجبورۍ د وجې نه کور خرڅو ګاونډي د مجبورۍ د وجې نه کور خرڅو نو چې کوم سړی د ده دا کور اغشته غاک هغه ته وایي چې د کور قیمت دا خو 2000 روپۍ دی خو ته ما دا 4000 روپۍ راکړې 2000 د دې خبرې چې زه دا ابو حمزه چې کوم نه هغه سره هغه ګاونډ کېما د دې ګاونډګیرۍ د دې کور د دې ګاونډ چې کوم د ابو حمزه د وجې نه د محلې ته کوم سکون میلاویږي د هغه سکون هم د نه 2000 روپۍ لم د کور قیمت ځان له او دا کله چې ابو حمزه محمد ابن میمون سکري دا خبره واورېده او د هغه مجبوري هم چې کوم نه وکتله نو د خپل طرف نه پیسې ورولېږي چې کور دې مه خرابوه او دارنګې دا ضرورت په دې باندې چې کوم نه سر که به هر صورت خبره مې دا کوله چې کم از کم چې کوم نه هغه سره حسد څه ضرورت دی سړی چې کوم نه هغه سره هغه په عامو خبره اصل کې د حسد دا ځکه حرام دی چې دا یو قسم نه د الله جل شانه په هغه تقسیم باندې سړی ناراضه کېږي ځکه ما سره نشته دی
د سره شته دی. دا خو د الله طرف نه تقسیم دی. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم. ٹھیک شو کنه. مونږ د دې منځ کې چې کوم د دې د زندګۍ هغه اسباب او څیزونه تقسیم کړي دي. ٹھیک او دا نو هر کله چې د الله جل شانو طرف نه یعنی تقسیم راغلی او د هر سړي خپل یو حصه ده او برخه ده او د هغې نه چې کوم دی هغه سره هغه زیاتېږي نه، نو ته چې د بل برخې ته ګورو دارنګې چې کوم دغه کېږي هغې سره بېچینه کېږي او دارنګې بیا د هغه د هغه برخې د زوال سوال کې نو دا د الله په هغه تقسیم باندې ناراضګي ده. نو ځکه باري تعالی دا حرام کړی دی چې دی د الله په هغه تقسیم باندې چې کوم دی هغه سره هغه ناراضه دی. دا خو تقسیم دی د چا چې کوم دی څوک د تخ مالک دی او دارنګې څوک چې کوم دی هغه سره هغه د خورو مالک دی. د چا چې کوم دی څه حیثیت دی خدای ته رضا بالقضا وي. په هر څه حالت کې چې د الله جل شانه چې کوم دی هغه سره په هغه کړو باندې او په هغه تقسیم باندې رضا کېدل دا غټ چې کوم دی هغه سره هغه کمال دی. او که ناراضه شي نو څه وکړي؟ څه کولی شي؟ نشي کولی. که یو سړی ناراضه شي نو څه به وکړي؟ خپل ځان ته نقصان رسي. د ده نه بیا ټول معمولات چې کوم دی نو ګډوډي د ټول کار چې کوم دی هغه سره بې ترتیب وي. بس 24 غنټې دغه خیال او تصور کړي چې د دې فلاني عمره پیسې ما سره ولې نشته او د فلاني عمره چې کوم دی هغه سره هغه ولې نشته وغیره وغیره. به هر صورت د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې لا حسد الا فی اثنین. حسد جایز نه دی مگر د دوو کسانو سره. د دوو کسانو سره څه مطلب؟ محدثین فرمایي چې دلته خو یو قسم د حسد اجازت ورکوي دې حدیث مبارک کې. د هغې بیا چې کوم دی شارحین څو جوابونه کوي. یو خو دا چې حسد د دنیا په سر اړو جایز نه دی. که چېرې وي د دوو کسانو سره به جایز وي. یو هغه حافظ د قرآن کریم چې قرآن کریم یې یاد کو شپه ورځ د هغې تلاوت کې بیا مصروف وي او د شپې چې کوم دی تهجد کې وي. او دویم چې کوم دی هغه سره هغه سخي سړی چې باري تعالی ورته مال ورکړی دی او دارنګې چې فسلته علی هلکتها او د هغې د هغه لګولو بیا والا همت هم ورکړی دی او د هغې د لګولو چې کوم دی هغه څه دی هغه والا باقاعده زړه هم ورکړی دی. ځکه بعضې کسانو سره مالي خو د خدای شان دی همت ورسره نه وي. همت ورسره نه وي. خبرې مه کوه که نه، خبرې مه کوه، خبرې مه کوئ. ولې مجموعه چې کوم دی متاثره کوئ وایي. نو بیا والا چې کوم دی هغه سره طاقت هم ورکړي. نو دې سره نو دې دو کسانو سره که چېرې حسد جایز وي نو دې دو کسانو سره به جایز وي، لیکن حسد جایز نه دی. یا دویمه معنا دا کوي چې حسد چې کوم دی نو جایز نه دی، لیکن که یو سړی کوي نو دې دو کسانو سره کولی شي. ٹھیک شو که نه؟ او نو دلته د حسد په معنا د غبطې سره بیا علي موږ ستاسو یو ته پسخېدل وایو چې وګوره دا د فلاني زوی حافظ دی، کاش زما زوی هم حافظ وی. اوس داسې خو نه وي یو سړی چې د ده نه دا قرآن کریم خدای هیر کړي او زما زوی ته دې خدای یاد کړي. داسې خو څوک هم نه وایي. ټیک شو که نه؟ یا دا فلاني سړی چې کوم دی نو سخي دی ما کې دې خدای د سخاوت ماده پیدا کړي وغیره وغیره. نو داسې چې کوم دی هغه سره پسخېدل او رشک دا چې کوم دی هغه سره هغه جایز دی. به هر صورت نو دې وجه نه چې کوم دی هغه سره د حدیث مبارک کې وایي چې الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. او حسد چې کوم دی دا نه خطرناک څیز دی چې اول چې کوم دی هغه سره په آسمان کې وشو او بیا چې کوم دی هغه سره په ځمکه کې. آسمان کې چې کوم دی هغه سره شیطان وکړو د چا سره؟ د حضرت آدم علیه السلام سره. چې کله الله جل شانو هغه فرشتو ته حکم وکړو چې د آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ. ټولو فرشتو چې کوم سجده ولګوله الا ابلیس چې کوم دی نه لګوله. او دا سجده نه لګول چې کوم دی نو صرف د حسد د وجې نه و چې دی آدم علیه السلام ته باري تعالی د دا نه لوی مقام ولې ورکړم، ما ولې نه راکوم؟ ځکه دا خو چې کوم دی د فرشتو د جنس نو، فرشتو د نور نه جوړي دی او دا شیطان چې کوم دا د جناتو دا د اور نه جوړو. خو دې د فرشتو سره دا نه ګول میلو چې بالکل چې کوم دی هغه سې د هغې یو ملګری او طاووس الملائکه به یې ورته ویلې لکه د هغې یو فرد داسې حسابېده. خو چې کله چې کوم دی هغه سره د حسد وکړه او دارنګې د الله په وړاندې وویلې چې زه څرنګه چې کوم خلقتني من نار و خلقته من طین، د آدم علیه السلام دی هغه چې کوم د خټې نه پیدا کړه، زه د اور نه پیدا په اور کې اوچتوالی دی خټه کې هغه چې پسوالی دی، زه دته سجده نه لګوم. حسد یې وکړو. چې کله یې حسد وکړو نو الله جل شانه چې کوم دی د جنت نه راګوس
نو اول حسد چې کوم دی هغه سره بره په آسمان کې شو او دویم حسد بیا د حضرت آدم علیه السلام په زامنو کې وشو چې کله قابیل او دارنګې حابیل چې کوم دی هغه سره د رشتې مسله راغله نو قابیل هغه د حابیل چې کوم دی سره کومه خور شوې وه هغه نه کوله بلکې د ده سره چې کوم خور شوې وه وایي زه به دې سره نکاح کوم او هغه وخت کې دا چې کوم دی هغه سره هغه صحیح نو بلکې د یو کال هغه د جینۍ به د بل کال د هلک سره نکاح کېده د یو دغه نه پیدا آدم علیه السلام چې کوم دا ډېر پوه کو خو به هر صورت هغه خپله خبره ټینګ کړو بیا آدم علیه السلام ورته حکم وکړه چې تاسو دواړه چې کوم دی هغه سره قرباني ورکړئ د باري تعالی طرف نه حکم وشو چې د چا قرباني قبوله شو نو هغه د جینۍ سره نکاح کوي د حابیل قرباني قبوله شوه د قابیل چې کوم دی هغه سره بیا هم قبوله نه شو د قابیل قربانی چې کوم دی هغه سره قبوله نه شوه حسد یې چې کوم دی نو کو حسد نو چې کله یې قبوله نه شوه نو بیا د خپل رور چې کوم دی نو ووجه حابیل یې ووجه او دارنګې دا اول قتل هم دی دا د ځمکې په سر باندې اول قتل دی د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې دا د قتل بنیاد دی قابیل کې ښوده نو تر قیامته پورې چې سانه قتلونه کېږي ناحقه په هغې کې د قابیل باقاعده چې کوم دی نو په ګناه کې حصه ده ځکه حدیث مبارک کې راځي من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سیئة فله وزرها ووزر من عمل بها چا چې د یو ښه کار بنیاد کېښوده سانه خلک هم په هغې باندې عمل کوي ده ته هم چې کوم دی هغې کې ثواب میلاوېږي د هغې په ثواب کې کمې نه راځي لکه مونږ تاسو وایي که نه یو سړی مانځه له روان دی او دارنګې یو کس په کار کې لګیا دی داسې نه چې مونږ نه کوي خو دې وخت کې هغه به دا خیال وي چې ټایم به لا ډېري او دې ورته وایي چې هلکه راځه ټایم برابر دی او هغه د ده په وینا را روان شو نه د ده په هغه مانځه سره راتلو سره د بل سړي ته مساوات دا چا چې هغه چې کوم نه هر اوچت که ثواب میلاوېږي د هغه په ثواب کې څه کمې نه کېږي حدیث مبارک کې راځي الدال علی الخیر کفاعله د ښه کار رهنمایي کوونکي سړی دا داسې دی لکه دا د په خپله باندې وکړو دا د په خپله باندې وکړو نو به هر صورت او چا چې د بد کار چې کوم دی نو بنیاد کې ایښوده نو قیامته پورې چې سانه خلک چې کوم دی نو هغه بد کار کې ملوث کېږي او دارنګې هغه چې کوم دی نو کوي نو د دقه اولني سړي په هغه ګناه کې باقاعده حصه ده الله دې موږ تاسو وساتي نو به هر صورت په آسمان کې چې کوم دی هغه څه دی هغه اول حسد دا شیطان کړو د چا سره عزازیل نوم و ټیک شو که نه عزازیل نوم د شیطان اصل نوم چې کوم دی هغه څه دی هغه عزازیل دی نو هغه اول حسد کړو د آدم علیه السلام سره او په ځمکه باندې بیا اول حسد چې کوم دی نو د آدم علیه السلام یو زوی قابیل کړو د خپل روح حابیل سره نو دارنګې چې کوم دی نو قابیل اوس هم په بده یادېږي او دارنګې چې د هغه دغه حسد تذکره قرآن کریم کې چې کوم دی هغه سره هغه باقاعده راغلی ده نو وایي ومن شر حاسد اذا حسد او دارنګې د شر د چا نه د حسدګر نه کله چې دی حسد کوي که سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي چې یو ځل الله جل شانه چې کوم دی نو خوب کې مې وکتلو نو ما هغه عرض وکړه چې یاره ستاسو ته د نږدې کېدو د رانږدې کېدو چې کوم دی هغه سره څه طریقه ده وایي اترک نفسک وتعال خپل ځان پرېږده او بس راله خپل ځان مونږ خپل ځان رانیولې هر څه کې او دا څه چې کېږي دا حسد یا چغلي یا دروغ یا څه دا صرف مونږ د دې خپل ځان منو د دې خپل نفس کله چې د دا نفس قربان که نو بیا چې کوم دی هغه سره هغه حدیث مبارک کې راځي اذا احب الله عبدا حماه الدنیا کما یذل احدکم یحمی سقیمه من الماء ترمذی شریف حدیث دی کله چې الله جل شانه یو انسان سره محبت شروع کړي نو د دنیا نه بچ کی د دنیا د کشالو نه بچ کی په دنیا کې چې کوم دی هغه سه دا کم دی ورننو ته دی نه هغه بچ کی او څنګه کما یذل احدکم یحمی سقیمه من الماء لکه څنګه چې تاسو یو بیمار د اوبو نه ساتئ بعضې بیمارانو له اوبه ښه نه وي د دې وجې نه اوبو نه چې کوم دی هغه څه دی هغه ساتي لکه ماشوم کله کله تاسو کتلی ماشوم بیمار شي مور یې وله اوبه نه ورکوي ځکه چې هغه ماشوم دپاره اوبه ښه نه دغه وخت کې نو څرنګه چې یو ماشوم د اوبو نه ساتلی شي په بیمارۍ کې دغه رنګې الله جل شانو خپل خاص بندګان د دنیا نه ساتي د دنیا نه ساتل چې کوم دی هغه څه دا مطلب نه دی چې بالکل دنیا نه ورکوي کله کله داسې وي چې دنیا یې وله ورکړې وي لیکن په دنیا کې ورننیستې نه وي لکه څنګه چې کشتۍ چې کوم دی د اوبو د پاسه روانې خو دا کشتۍ چې کوم دی څه ده ابد ته
خو که دې کې د اوبه ور ننوځي نه دا بیا نقصانې کېږي. نو دنیا د سره ده لیکن دا دنیا د په زړه باندې حمله نه ده کړې ده کې دننه نه ده ورغلی. دا سړی کامیاب دی. حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مالدار ترینه سړی تاسو ته وړاندې ما مالدار ترینه سړی لیکن داسې وه چې کله به چې کوم نن په رمضان کې ماښامي ته کېناست او دارنګې چې بې شماره څیزونه به هغه به چې کله کېناستو نو په ژړا به شو. هغه اول د اسلام اولنۍ زمانه د هجرت هغه وخت ورته رایاد شو چې هغه وخت کې اسم نو تاسو ما وړاندې واقع ذکر د مدینې منځ چې تشریف وړو نو هغه ټول څیزونه به یې واخېستل او بیا د الله په نوم باندې ورکړه ټول به اوس دنیا ورسره نه لیکن دنیا سره چې کوم نه هغه سره هغه پکې ورلو نه دی په دنیا کې هغه چې کوم ورلو نه. یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ښه مالدار ترینه شخصیت و او یو ځل چې کوم نه خپل مریدانو سره ناستو او د تجارت چې کوم نه یو خبره مخې ته راغله یو الچي راغی وایي چې حضرت ستاسو فلانې جز کم چې هغه سامان یې وړی دی نه بحري یعنې بیړۍ ووایه هغه ډوبه شوه هغه بیره ډوبه شوه. نو دی چې کوم نه هغه سې داسې لږ غوندې د زړه طرف ته متوجه شو بیا وی الحمدلله. مریدان حیران شو چې دا خو د الحمدلله د وینا نه دا خو مصیبت دی ځکه مال هلاک شو نو انا لله و انا الیه راجعون ویل پکار دی. دی وخت کې د الحمدلله چې کوم نه هغه سره هغه ځای خو نه دی. بیا لږ ساعت پس چې کوم نه هغه سره هغه بل الچي راغی وایي چې حضرت هغه بله کشتۍ چې کوم فلاني طرف ته تللی و هغه ډېر زیاتې پیسې وګټلې ډېرې زیاتې پیسې یې وګټلې. نو بیا چې کوم لغون د اثر یې ټیټ کړو بیا وی الحمدلله. نو مریدان خو بیا کله کله داسې وي چې هغې نه صبر نه کېږي. تپوس یې وکړه چې عجیبه د اول صورت کې دی دویم صورت کې خو الحمدلله ویل څه معنا لري خو دا اول صورت کې چې کوم نه هغې کې خو د الحمد ځای نه و د انا لله ویلو ځای و. نو هغې ورته چې خبره داسې نه ده خبره داسې ده کله چې هغه د الچي خبر راوړه چې هغه فلانې کشتۍ چې کوم نه هغسې د مال ډکه ستاسو هلاکه شوه نو ما دې زړه ته وکتل چې زما دا زړه په دې خفه شو که نه شو زړه مې پې خفه نو د مال په دې نقصان سره زما په دې زړه کې اړو هېڅ درد او دا بېچیني رانه نو په دې مې الحمدلله وویې. دې ته دنیا شته لیکن دنیا سره تعلق نشته دی نو حماه دنیا مطلب دا دی. او چې کله بیا وروستو چې کوم نه هغه سره د دې بلې بیړۍ هغه د ډېر مال ګټلو خبره راغله چې هغه تجارت ډېر مال وګټه نو بیا مې دې زړه ته توجه وکړه چېرې دا زړه خو مو په دې ډېر مال خوشحاله شوی نه دی نو خوشحاله په خپل حالت باندې نو بیا مې ځکه الحمدلله وویې. مطلب دا دی چې د دنیا نه ساتل اذا احب الله عبدا حماه الدنیا مطلب دا دی چې د دنیا چې کوم نه هغه سره هغې کې د وردننه کېدو نه وساتي. کله خو بالکل دنیا ورنه کي لکه د مولیانو سره چې مجازه بېرته خوشحالئ پوهېږئ که نه تاسو ما ویلي وو تنخواګانې که تاسو تپوس وکړو نو تاسو وایئ چې په دې خو زمونږ صرف د میاشتې هغه ایزي لوډ هم نه کېږي وغیره لیکن الحمدلله ښه خوشحالئ ښه مطمئني او هر څه چې کوم نه هغه سره کپړې هر څه ښه برابر او دارنګې چې کوم نه هغه سره دا او حماه دنیا مطلب دا هم دی چې دنیا ورسره شته دی لیکن چې کوم نه هغه سره په دنیا کې ورننوتې نه دی چې هغه نه هر څه پاتې دي او صرف دنیا ده. خواجه باقی بالله رحمت الله علیه غټ صوفي بزرګ تیر شوی دی ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی او د تصوف سلسله کې چې داسې دی نو د هغې اخره کې نوم راځي. دا هم ډېر مالدار ترینه سړی و پیرو ډېر عظیم لیکن ښه مالدار ترینه سړی و. یو مرید چېرته یو علاقې نه چې کوم نن په دې نیت راغلی و چې د دینه بیعت وکړي او دوی چې کوم نن په لاس کې لاس ورکړي او تصوف سلسله کې راشي خو چې کله یې وکتل چې هلکه خانقاه خو داسې عجیبه جوړه ده صحیح شو که نه خانقاه چې کوم نه هغه داسې عجیبه جوړه ده او دا نه چې کوم مالداره سړی دی چې دا نه چې کوم دولت دی ورسره نو بس زړه یې چې کوم بېچینه غوندې شو یاره دا خو دنیاداره غوندې سړی دی دا څنګه پیر دی دا خو دنیاداره دی د دې وجې نه چې کوم نه هغه سره هغه اراده بدله شوه چې دنه بیعت نه کوم او چې ته نه د هغه خانقاه په دروازه باندې ولیکل نمبردان کس کې دولت دوست دارد هغه کامل سړی نه دی چې د دولت سره یې مینه دا خو دولتمند دی د ده خو چې کوم نه هغه سره هغه باقاعده د آخرت سره څه تعلق نشته دی. سړی واپس لاړو یو مرید راغی وی چې حضرت څوک راغلی و پته نشته په دې ور باندې څه لیکلي دي او دا یې لیکلي چې نمبر انکس کې دولت دوست دارد هغه وی ښه منډه ورته لاندې ولیکه چې اگر دارد برای دوست دارد دنیا ورسره ده خو د دوستانو دپاره یې ساتلې ده. یعنې څه مطلب
په نیکو کارونو کې چې کوم نه هغه سره هغه لګوي. ځکه عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه فرمایي چې د دلبرو صدقې لره یې غواړم، هسې نه چې په دولت پسې زهیر یم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه واتباعه وازواج اهل بیت اجمعین. اللهم تب علينا قبل الموت، اللهم سهل علينا سكرات الموت، اللهم ولا تعذبنا بعد الموت، وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والها انك على كل شيء قدير. دعا کې زموږ ستاسو مشران کم چې وفات دي باری تعالی مغفرت کامله عاجله نصیب کې، خبرو باری تعالی منور معطر کې. چونکې دا میاشت ربیع الاول دا د عقاید و جهان سره سم دنیا ته تشریف راوړلو میاشت هم ده. دا خصوصي دعا کې د زړه د کومې نه چې د عقاید و جهان سم کم سنت طریقې دي، کم د زندګۍ چې هغه چلولو هغه سیرت دی، الله هغه ټول مونږ کې راولي او د هغې د هغه سنتو مطابق زموږ زندګي جوړه کړي. او حضور علیه السلام چې مونږ ته کم طریقې پرېښودې دي هغې کې زموږ د دنیا د آخرت خیر دی. هغه طریقې زموږ چې کوم په کورونو کې، زموږ په بدنونو کې، زموږ په رسم و رواج کې، زموږ په ټول چې کوم هغه سره هغه د زندګۍ په مراحلو کې هغه راولي او الله جل شانه چې کوم سنتو مطابق زموږ زندگی جوړه کړي. سانه بیماران دي حاضر جمع کړي، کورونه هسپتالونو باری تعالی ټول ته صحت کامل عاجل ورکړي. کم کسان قرضدار تنگ دست دي باری تعالی دغه ونه د هغې مرسته وکړي. د چا روزګار نشته باری تعالی ورته د حلال روزګار ورکړي. د چا روزګار شته باری تعالی ورته د حلال وګرځولی کړي. د چا اولاد نشته باری تعالی ورته نیکمرغه صالح اولاد ورکړي، نارینه زنانه. چا صرف زنانه اولاد دی باری تعالی ورته نارینه هم ورکړي. د چا دواړه شته د الله جل سترګو یخوالی وګرځولی کړي او په دین باندې چې کوم هغه سره خاط کې. د دې زمانې فتنو او حوادثات هم باری تعالی محفوظ او مامون ساتي. زموږ د وطن ته خصوصي دعا وکړي چې الله جل شانه د دې وطن د بچي حفاظت وکړي. د دې چې کوم هغه سره هغه د دې د هغه مساجد او د دې د مدارس او د دې د علماو د دې د عامو مسلمانانو الله جل شانه حفاظت وکړي. او دا کم نظر چې زموږ د وطن ته لګېدل الله جل شانه دا کم کسان چې دا کار کوي الله ورته هدایت وکړي. که هدایت نصیب کړي نه الله نه سنابود کړي. د دې زمانې فتنو او حوادثات هم باری تعالی محفوظ او مامون ساتي. اخره خاتمه بالایمان کې حضور علیه السلام د امت پر اسانه د خیر دعاګانې وغوښتې. موږ ټوله به کې برخه وکړي. سانه شر فساد فتنو نه عمل موږ ټول ته حفاظت راکړي. د حضور علیه السلام طریقو باندې زندگی تلورت آسان کې غیر طریقو نه تبارک تعالی نفرت پیدا کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. سنتو کې خیر وکړي.